جامعه رحمانیه درگئی د ملاکن ایجنسی علاقه درگئی په یو حسین واده کې قائم ده. جامعه رحمانیه درگئی په 1977 کې په درگئی پاټک کې قائم شوه. د دین مخکې زمونږه محترم صاحب جناب شیخ القرآن والحدیث صاحب د دې مدرسې چې کومه درس مخکې په خوشحالګل کې و په هاشنغرو کلي کې بیا شیخ القرآن والحدیث په خپل دست مبارک باندې د دې جامعه رحمانیه درگئی کې افتتاح او سنگ بنیاد په درگئی کې کېښود. د جامعه رحمانیه درگئی رجسٹر تاریخ 1976 په 1976 کې زمونږه جامعه رحمانیه درگئی د حکومت پاکستان نه رجسٹر شوه. یو حسین جماعت چې کله جامعه رحمانیه درگئی دلته قائم شوه نو شیخ القرآن والحدیث دلته کې د دې مسجد سنگ بنیاد کېښود او د جامعه رحمانیه درگئی د طالب علمانو او د دې محلي والا لپاره د جماعت تعمیر کو. په دې جماعت کې د طالبانو علاوه د خطبه جمعه او د مسافر دلته کې هم مونځ کوي. د جامعه رحمانیه درگئی د مسجد سره ملحقه یو مهمانخانه ده چې د دې نه د بهر نه راتلونکي مېلمانه په دې ځای کې قیام پذیر دي. د سټوډنټانو د طالب علمانو لپاره دلته کې 2 منزله هاسټل هم تعمیر دی. په دې کې چې کوم دننه رهایش پذیر طالب علمان اوسېږي په هغوی دلته په دې کمرو کې هر قسم سهولات موجود دي. د شعبې نه علاوه دلته کې د حفظ او د تجوید القرآن هم یو شعبه قائمه ده. جامعه رحمانیه درگئی د نورو کلاسرومونو علاوه د شیخ القرآن والحدیث غرفة التدریس چې کومه په دعوت الحدیث باندې مشهور ده هم په دې کې قائم ده. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عنایت الرحمن صاحب په دې کې درس بخاری او ترجمه القرآن هم پڑھاوي. د دین علاوه د درس دارالحدیث خوا کې نور کلاسرومونه دي چې په هغه کې نائب شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض احمد صاحب هم درس حدیث ورکوي. جامعه رحمانیه درگئی د اساتذه کرامو لپاره قیامګاه او هاسټل دلته هم شیخ صاحب قائم کړی دی. د بهر نه راتلونکي او غیر مقیم چې هغه د لرې نه مسافر د تلو راتلو د آنې جانې د کومه د هغوی چې ملک لري یا بیروني ممالک ولري او هغوی دلته کې
په جامعه رحمانیه کې درس کوي، نو د هغوی لپاره دلته د جامعې له طرفه د هسټلې قایم شوی دی. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. رحمانیه درګۍ د رهایش پذیر طالب علمانو لپاره دلته کې د هاسټل کې چې کوم طالب علمان اوسېږي هغوی لپاره دلته د مطبخ انتظام هم شته دی. د هغوی ته دوه ټیمه روټۍ او چای هم میلاویږي. مونږ طالب علمانو په جامعه رحمانیه درګۍ کې د علم افتتاح کړی و. مونږ ټول طالب علمان او دوره حدیث خصوصا مونږ په دې موقع باندې د خپل علم او د خپل سبق اختتام هم کوو. جامعه رحمانیه درګۍ مونږ له علمي بصیرت راکړی دی. مونږ ټولو طالب علمانو ته پکار ده چې دا زمونږ یو روحاني کور دی. دلته چې کم یو استادان دي دا زمونږ یو قسم دا روحاني پلاران دي. مونږ له پکار دي چې مونږ دا سلسله دا د دار ارقام او د اصحاب صوفه دا سلسله دا مونږ جاري وساتو. یو تفسیر وګورئ من العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عزت مندورونو
تاسو ته معلومه ده چې دا پروګرام د جمعیت العربیه لخوا نه د هغه فضلاء او علماء کرامو چې د جامعه رحمانیه نه فارغېدونکي دي د هغوی د اعزاز او د هغوی د درناوي لپاره مقرر کړی شوی دی. نو په دې سلسله کې به دغه علماء کرام دوی به خپل تاثرات مختصر طریقې سره پیش کوي او د هغې سره سره به کومه فضلا چې دي دا د خپل علاقې او رضي او د خپل تعاون به پیش کوي. عزتمندو تاسو ته معلومه ده چې دغه علماء کرام چې دا د مستقبل مدرسین او د مستقبل مبلغین او خطبا دي، دوی به خپله ښه تاثر او خپله ښه کارنامه د آینده نسل لپاره د آینده طالب علمانو لپاره پرېږدي او په دې سلسله کې به دوی هغه تاثر پیش کوي چې هغه د آینده نسل لپاره یوه اهمه کارنامه وي او یو اهمه نمونه وي. نو په دې کې دا خبره ملحوظ ساتل پکار دي چې کم از کم تېر د دوی لپاره 3 منټه مقرر کړی شوی دی او زیاده تر زیاده 15 منټه دی. نو په دې کې اولنی کوم شریک چې دی هغه مولانا محمد اسراف صاحب د دې پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک څخه کول غواړم. زه اوس قاري نثار احمد صاحب ته غواړم کوم چې راشي او د دې بابرکته پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
यही बाकायदा प्रोग्राम आगाज है जो तिलावत कलाम पाक को लखनऊ दोस्त दनार शरीफ दपारा योदलिया खाली रहमत तफासु चिराशी और नादी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीशी
कलन निसाओ दाओ का इंसान से जिनादे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशौरो इज्जतमंदों तजयत अल्लाह और मान यशमार एहसानात की कहा एहसानातुना यौदार होते चिपदा सेवा की इजाज़त रहमानिया सुमरा कबनो शु दा अवलने जते इदा खुदाओ और दा उलमा किराम द एजाज दपारा और दाखिल इकराम दपारा और दहावी द हमेशा हमेशा याद सातल दपारा यो मुनफरिद प्रोग्राम मुनाक़द को दे मकसद दपारा इदा उलमा किराम सबाला अक़ल अलाको और अक़ल कुल तजी वहादा जिन्नत तबारक व तआला दगुम लेकिन खबर दावत पर करो दाखल इतिहाद और इत्तिफाक दाखल इकामत दीन सही मफहूम मुदाहिर दपारा बे अक़ल जान और माल हर किस्म कुर्बानी मक्की मुबदी सिलसिला के मुंगा उलमा किराम लबुदलाओ दावत असरातो प्रोग्राम शुरू करो जो अवल मौलाना मोहम्मद इसाक साले तदावत को किराशी और अक्ल मुख्तसर तारुफ और तासुरात पेश की मौलाना मोहम्मद इसाक साले साले जमा तारुफ वस तमंदरसी न मंग तासुरात हासिल करी स असर मुकाबल करे दे मुतास मालूम है कि दे नमक के मंग पर इस पानी न कोई दो दफल फरार खाक उदागी तरीको न मंग ना खबर हो पमन की जहालत देर दिया तो लेकिन दे इल्म वजना और शान यमी तदरस दो वजना दी उस्तादान का ताल्लुक दो वजना और शान दे शेखानो द बाबरकत प्रोग्रामो द हमने अटेंड कवर द वजना अल्लाह ताला मंग का हिदायत नसीब को और शान मंग ताफी इस्लाम बने मामरू को जमा खबो तालिब इल्मान रो इस्लाम और शान इल्म जमंगा हर वक्त पकार रही कद दुनिया का कारोबार दे तो दुनियावी ताल्लुक दे जमंगा का पूर्ण इल्म कर दे द दुनिया पर हर शाबा की और शान द आखिरत पर हर मंजिल बांधी जमंगा का इल्म पकार बंद रही नो इल्म हासिल अवल जमंगा अव्वलीन तरजीह दा और दागी सरा सरा पावे बन बखल अमल कवल और शान जाबल दरसवल जमंगा मकसद दे आखिर के दखल तालिब इल्मान हो के पैगाम लांदी को और पैगाम जमादा दे कि पकारना कि यो तालिब इल्म सबक तराजी आगा का इखलास करा लिल्लाहियत करा और खुलूस करा सबक तकीन और सबक हुए और दागी नवाज आगे दफारा कोशिश पकारे का सबक की कोशिश की और दमशान दाखुना को इल्ला नबत करा वो ईमान को की और मुकम्मल अमल किया और यो खबर काम को ये तालिब इल्म दौरान की इंसान माशिहाल खराबी वालिद ने जोड़ा दर हमारे अपने जैसे तालिब इल्म का ये तालिब इल्म दौरान की इंसान माशिहाल खराबी वालिद ने जोड़ा लेकिन ये माशिहाल तो अवधान शाम वालिद का कोई मामला दाद इंसान कभी नहीं अब पर ये हर अकल से इंसान देखना मेरे शान चोरीशी अवधान शान वो सुझा न सबब वाली कोई नहीं कम देन और जामी आई थी और नहीं दुनिया से एक मुकाबले में बात बता दी बरसान को और दे सबब है और कुल को दिमाग का दिमाग का दाद दे नाम दे क्या वो दुनिया में मदद कर सबब और बदल जाने की जरूरत है तो की जमीन को मदद करा देंगे और ना प्रोग्राम का में दरबार है अपना मसले दान आइला का अदुल दरबार इमाम का अधिकारी का शामिल भाई और भाई का अल्लाह ने तौबा करने कुर्बानी अमल को कबूल करे और आए
باندې کول د دې نه بعد زه مولانا محمد الله ته دعوت ورکوم چې راشي او خپل مفصل کارونو تاسو ته وضاحت وشي مولانا محمد الله صاحب او پلیز باندې نمسته چې مال ته سبب ویل دا تاریخ افغانستان دا شروع شول بیا موږ دلته راغلو او د هغه ځای څو وخت مال ته کار وکړو نو د هغه ځای نه بیا بېرته موږ راغلو پاکستان ته او کله چې دلته موږ ورسېدو د هغو شانه دا اطلاع زه راغلم خاصاً په دې درګۍ کې نو دلته دا مسله وه چې دا جامعه رحمانیه درګۍ او په دې ځای ډېر استادان دي چې دا د موجودیت عقیده پوره کوي او خلق ته مطلب دا دی دا یعنی د مذهب نه خلاف خبرې کوي نو ولې دا مسله موږ حاصل وو چې آیا دا مسله څنګه دي د خلقو اخوا داسې مسله ده یا زه راغلم دې جامعې ته راغلم د هغه وخت شیخ صاحب دا کتابونه ویل دا الهګان اخري او دې ته کېناستم او د دې څه سبب ما واورېدو بیا د هغه وروستو جناب محمد صاحب ته د هغه درس ته کېناستم هغه وخت چې د اکبري شافعي دا کتابونه دغه کوله بیا دې ته کېناستم خو کله چې څو ورځې داسې په شک تلفظ راتلم چې آیا دا د موجودیت څنګه عقیدې څه دي مطالب دلته چې زه راغلم او د دې باوجود د دې اخلاق باوجود د دې کوم ما سبق واورېدو او د دې کوم اخلاق او کوم کوی چې ما واورېدو دا مدرسه ما شوق شو تقریبا 2 کاله شو چې دې مدرسه کې ما سبق ویله او د دې ځای مونږ د ابو حنیفه رحمه الله مذهب د دې ځای مونږ زده کړو او د هغه عقیدې کاملا د دې مدرسې مونږ زده کړو او اخلاق او کوی د جناب شیخ صاحب نه او دارنګې د محمد صاحب مونږ زده کړو نو دا مونږ په دې اخلاق او کوی د دې زده کړو او زموږ دا اراده ده چې انشاءالله په هر ځای کې دغه عقیده او دغه اصلاحات او حضور کوو او دې سکل چې دا چې مطلب 2003 دی د حساب مونږ لپاره دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين دا مولانا فیض الله تاسو ته د جامعه رحمانیه په خصوصیاتو بیان کاوه او خپل تاثرات یې پیش کول له هغې نه وروسته مولانا حمایت الله صاحب ته دعوت وکړو چې راشي او خپل دعوت او تاثرات پیش کړي مولانا بسم الله الرحمن الرحيم اسمي حماية الله بن مولوي حفيظ الحق بن مولوي عبد الحكيم من سلطان الدين الزنون ومولد ذكر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وقال الشاعر تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرضى به الا الحمار اقول لكم ايها الاخوان اني قبلت من هذه المدارس اصلا كثيرا والاهم في خشيه الله في السر والعلانيه واوصيكم بهذا ان تخرجوا من هذه المدارس وثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحق واتباع الحق ونشر الحق وهذه الاوصاف قد حصلت لي بسبب اكرام الاساتذه والكتاب وبعدم انتهاء الوقت كما قال الشاعر اتطلب العلم ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الفؤاد بقدر الكف تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي وقال الشاعر سرقت
العمر في لهو ولعب فآها ثم آها ثم آها. وأيها الإخوان، إن شاء الله بعد الفراغ أجتهد أن أنشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دعوة مولانا حمایت الله صاحب چې تاسو ته یې خپل تاثرات باندې ډول وزدین بعد زه مولانا مجاهد خان میداني صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او د خپلې زندګۍ مختصر حالات بیان کړي. صلي على رسوله الكريم. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمانم مجاهد ریاشی تعلق میں وزیر میدان سره دی او په دارالعلوم جامعه رحمانیه درگۍ کې د دوره حدیث طالب علم یم چې سږال کال زموږ د فراغت دی. جمعیت سره مې تعلق د رفیق دی او په دې مدرسه کې په 96 کې زه راغلی یم او د دې نه اول یو 2 کاله ما په دیر میدان کې د صوفي محمد موسی په مدرسه کې تیر کړی و. د هغې نه بعد نور ټول عمر ما په جامعه رحمانیه درگۍ کې تیر کړی دی. ورونو دا یو څو خبرې چې ما تاسو ته واخر دا مولانا مجاهد خان میداني صاحب چې تاسو ته خپل تاثر وړاندې کولو، د هغې نه بعد زه مولانا محمد مجاهد همدرد ته دعوت ورکوم چې راشي او خپل تاثرات وړاندې کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. عزتمند الجامعة الرحمانية فارغ التحصيل علماء نوم زمان محمد مجاهد همدرد دی. رهایشي تعلق ما د افغانستان ولایت ګلمن څخه دی. ابتدایي تعلیم ما په دغه مدرسه کې شروع کړی دی په سن 94 کې، تقریبا سن 94 93 کې، او ټول تعلیم ما په دغه ټول علوم چې هغه دي، که هغه فقه او که هغه اصولي، که هغه احادیثي او که هغه عقاید، ما ټول علوم چې کوم په دغه مدرسه کې حاصل کړي دي. او کوم تحصیل چې ما دغه مدرسې نه اخیستی دی، عزتمند وروڼو هغه اول چې کوم دی د الله تبارک وتعالی نه یره چې د الله تبارک وتعالی الوهیت او نور دغه شانتې بېشمار علوم عزتمند مسلمانانو طالبان وروڼو چې دې مدرسې نه اوس موږ اصول موږ څه ډول ذمهداري جوړېږي. هغه اول دا ده چې کله طالب علم د مدرسې په پړوی باندې او د مدرسې په چوکاټ باندې قدم ایږدي او د مدرسې په دروازه باندې قدم کېږي، نو فرشتې هغې ته ودرېږي. او چې کله طالب علم او عالم د دغه مدرسې او د دغه دروازې نه وځي، نو فرشتې د هغې نه خپلې وزرې راغونډې کړي او دغه معاشره دغه طالب علم ته دغه عالم ته پرېږدي چې بس معاشره به هغه په خپله طریقه باندې د خلکو اصلاح، د عوامو اصلاح او دغه شانتې د نورو خلکو اصلاح به د ده په غاړه باندې. او عزتمنو طالب علمانو وروڼو، دغه شانتې په داسې جامعه کې ما وخت تېر کړی دی، د هغې سره سره داسې تلقین سره زما وابستګي وه چې یقینا هغې موږ ته داسې تربیت راکړی دی چې آینده لپاره، سبا لپاره موږ معاشرې ته یو څه ورکولی شو، معاشرې لپاره یو څه رڼا او یو څه د الله تبارک وتعالی له طرف نه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نبویو نه خلک موږ د هغې نه پوره کولی شو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. دا مولانا مجاهد همدرد صاحب، محمد مجاهد همدرد صاحب چې تاسو ته یې دا بیانول چې زموږ د مدارس نه وایي. دې نه بعد
حليمي صاحب دعوت والجراشي أفضل تأثيرات مولانا عبد الحليم حليمي صاحب. مکتب قرآن کے جملہ جہان بینی رموزی آدم و عالم بچشم دل عیان بینی در کفی مردانگی شمشیر می باید گرفت در کفی مردانگی شمشیر می باید گرفت حق خود را از دهان شیر می باید گرفت محمد زمان رهبر بل رهبر نپیژنو محمد زمان رهبر بل رهبر نپیژنو امریکی او روز زمان خر بل خر نپیژنو الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزت مندو طالب العلمانو فوزلاء كرامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام نوروس عزت مندو زمانم عبد الحليم ده دا افغانستان دا سمنگان دا ولایت اوسیدن کیما او دا غواړم چې استاسو په حضور کې مستا تاثیرات پیش کړم. عزتمندو اولنی تاثیرات دا دی چې کله موږ د افغانستان نه پاکستان ته رالو زموږ هیڅ علم نه او زه په خپله جاهل علم موږ د دې ځینې زده کړی دی دا د الله تبارک وتعالی فضل او مرحمت دی چې لوی ذات دی د ټولو کائنات خالق د ځمکې او اسمانونو خالق دی. او دوم نمبر دا زموږ د استادانو د ادب کولو د وجه موږ باندې دا رحم د الله تبارک وتعالی د طرف نه شوی دی چې موږ سمه ځان پوهه کړی دی او علم زده کړی دی. په مختلفو مدرسو کې فقط په پاکستان کې سبق ویلی دی او غالبا اکثرا اوقات وختونو نو په دې سواد کې مونږ تېر کړی دی. په مختلفو مدرسو کې د مختلفو استادانو نه سبق ویلی دی. خو البته 2 کاله کېږي چې زه په دې درګۍ جامعه رحمانیه کې سبق وایم د شیخ القرآن والحدیث مولانا عنایت الرحمن نائب الشیخ مولانا سید فدا محمدنا نمون اکثر اخلاق عزت او همدارنګه نور نظم او نظام د دې مدرسې نه زده کړی دی غالبا او زیاتر. نو عزتمنو زما پیغام په تاسو کې دا دی یو پیغام اورئ. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله فرمایي نو تاسو پوهیږئ فاضلان او علماء نور د دې تاسو منلو وخت کم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. نو په دې آیت کې عمل کول نو په دې حدیث کې عمل کول دا لازمي دی واجب دی په هر طالب باندې فرض دی. خو موږ عمل نه کوو چې موږ د دې ملګرو او د دې یارانو د دې دوستانو نه په دې مدرسه کې نو ګډ کوي چې په آیتونو کې او په احادیثو کې دوی عمل نه کوي. دا زما پیغام دی. د دې نه مخکې چې تاسو هر څه کړی دی خو د دې نه وروسته زه ستاسو نه دا غواړم چې کوم آیات تاسو په قرآن عظیم شان کې ایم او وایي او کوم احادیث چې تاسو په مخ نه تېرېږي په صحایح سته کې نو په دې کې تاسو په صحیح احادیثو کې ور عمل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
فرمای من احب لنفسه احب لاخيه چې ستا زی کولو بل یار مرګري ته زی وای او چې ستا خوراک نو ځان پرېږده او بل مرګري ته مه دا د جمعیت طلبه عربیه د طرف نه هم دا دی د قرآن د طرف نه هم دا دی د اسلام د طرف نه هم دا دی د حدیث د طرف نه هم دا دی د صحابه کرامو د اصحاب کرامو د طرف نه هم موږ او تاسو ته دا اعلان شوی بله دا غور کوئ په دې کې سوچ کوئ او په دې کې فکر کوئ نو عزتمندو وخت ډېر کم دی او ډېر زیات کم دی او زما جذبه خو ډېر زیات و او زه چې تاسو ته وینم او دا ملګري زه غواړم په یو دوه منټه زیات خبرې کوم او وخت ډېر کم دی نور خبرې نه کوو عزتمندو چې موږ او تاسو زموږ پیغام دا دی چې قرآن وایي حدیث وایي تفسیر کوئ نو په دې کې عمل لازمي دی او عمل کوئ نو بیا یو بل سره مینه او محبت ساتئ عزتمندو په پاکستان کې زما تعلق د جمعیت طلبه عربیه سره دی او په افغانستان کې د تحریک اسلامي طالبان افغانستان سره دی واخر دعوانا الحمدلله دا مولانا حبیب صاحب چې د خپلو جذباتو مظاهره یې کوله عزتمندو ټیم انتهایي کم دی او د ټیم ډېر زیات کار کوي تاسو مخکې ما دا خبره کړې وه چې 2 منټه 3 منټه دی سیوا ټیم مولانا نږدې ته دعوت وکړو چې راشي او تاسو الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم بما جزمنو هم سفر منظرو زمانو میں نسین دے حضرت نظیر قائم جنجور کامبر سیزن کے او ما سبقنا اور 1994 کی شروع کی تھی جب مختلفوں مدرسوں کے پاتش ہوئے اور 2002 کی جو مدرسے تراور ہیں اور پریشان 2003 کی بعد انشاءاللہ زمین دے مدرسے نہ ہو سکتے ہیں ہماری زمین کو ملگرو انجن مختصر دے لیکن ہمارا طرفنا پیغام صاحب خدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم کہ اللہ رب العزت اعلان دے چې داسې څوک شته مؤمنانو باندې څه شوي دي چې د الله رب العزت په لار کې وځي او جهاد وکړي او بس ټول دې نه وځي داسې یو ډله پکې شته چې هغه پاتې شي او قرآن حدیث زده کړي او کله چې هغه زده کړي او بیا خپل کلي ته واپس شي او قوم په دې باندې ویده زما او هغو ملګرو مونږ به داسې کوو چې د الله رب العزت کتاب او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث به خلکو ته رسوو او خپله په دې باندې هم عمل کوو أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر اللهم مولانا عزيزي كتاب سيقل إيران کے شعور وزدین بعد مولانا ابو خالد محمد خان بدعوت و منجراش اور اختر ایران وزوق مستانی بانی أحمد رسول الله رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا القدر واجب الاحترام كجميع طلبة عربية باكستان سبسرانو سلام چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ تاسو تعلیمي کار په 2002 کې شروع شوی او په 2003 31 اگست باندې تعلیمي کار اختتام ته رسیږي ډېر علما کرام تاسو ته خپل تعارف وکړو لیکن زه خپل تعارف کول تاسو سره غواړم موجوده چې کوم زما تعارف دی هغه په دغه هجرت کې چې زه اوسېږم نو هغه چې ملګري په کیمپ کې 3 نمبر کیمپ دی د شګلو کیمپ کې اوسېږم او په افغانستان کې د کونړ ولایت دارنګه ولسوالي اسمار او د درګي اوسېدونکی یم هغه وخت چې کوم پاکستان ته هجرت کولو نو زمونږ اولنی علم
حاصلول چې وو هغه د مولانا ممتاز صاحب د ډبر اوسېدونکی چې هغه وخت کې د جمعیت البحر بیا یو کارکون او یو خدمتګار و. هغه زما ابتدایي استاد پاتې شوی دی چې هغې ما ته لمونځ وښوده او د لمانځه نه وروسته دا قرآن شریف هم د دې سره سره ما ته وښوده. د هغې نه وروسته مولانا عبدالحق هغې موږ ته سبق ویلی، خو چې کوم وخت کې شیخ صاحب جمیل الرحمن شهید شو نو د هغې نه وروسته زموږ مدرسه ورانه شوه. د هغې نه وروسته بیا مختلفو مدرسو کې پاتې کېدو، لیکن زموږ سبقونه پوره پابندۍ سره نه ویل کېده. د هغې نه وروسته بیا الجامعه فلسطینیه پېښور کې چې کومه د سلفیانو مدرسه ده هغې ته لاړو، 2 کاله موږ هغې کې وړول. د هغې نه وروسته بیا 2 کاله موږ په شرګڼ مدرسه کې وړول او د هغې نه وروسته بیا موږ لاړو سوات ته، هلته د جماعت شاه توحید مدرسه کې وړه دوره وکړه او د هغې نه وروسته ما دا خوښه کړه چې اولني سبقونه تا د جمعیت البحر د علماءو ویلي دي، نو دا رانه راشه او خپله دوره اخرنی کال دا هم د جمعیت البحر په مدرسه کې تېر کړه. نو زه راغلم او ما د شیخ صاحب سره شیخ صاحب انیس الرحمن او دارنګه د شیخ صاحب د رحمان سره کتابونه وویل او اخرنی کال چې کوم دی زما اوس د فراغت دی وما علینا الا البلاغ. دا مولانا محمد خان صاحب دا په خپل کارونه کې شول. بنا بعد مولانا عبدالرحمن دعوت ورکړي راشي وخت په کارونه وسو شي. تاسو علم حاصل کوي که تاسو چین ته ولګوي او علم به دولت هر تاسو نه حدیث لیکلي موږ علم هم دا علم دی او کوم چې مدارس دي مدارس نه موږ الله خبر نو چې باید قرآن او حدیث ولګي او د ځان له فنون دي او د دین اسلام مراکز سوال دي چې کله د بیا ابتدا کې رااله مالته جناب نو ملګری او هغه ما دا خبرې وکړې او دې په دې باندې کوی چې اصل مدارس خدا دي عزتمندو دا د الله کې نام د چې موږ د ابتدا اول د انتها پورې د دیني ماحول کې پاتې شو یو د فراغت پورې زموږ داسې ملګري مشته دی چې هغې راغلي وو بیا په من کې دلي دي او موږ دې پاتې شوي دي نو دا د الله ډېر لوی فضل او احسان دی په موږ او تاسو باندې چې موږ د فراغت سلسلې ته راوړل شوي وو او الله رب العالمین د فضل او کرم باندې موږ او تاسو فارغ شو د فراغت بعد موږ او تاسو ښه کاري زموږ په دې وخت ما ته یوه خبره یادېږي د شیخ قرآن الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن برحون صاحب الله رب العالمین دې هغه خبر ده رڼا نه راکړي چې هغه به موږ دا ویل چې تاسو چې دا کوم څه حاصلوئ د ژوند نه اول نمبر کې به دا د اصلاح نفس لپاره استعمالوئ د خپل ځان د اصلاح لپاره
سیاستدانانو لپاره د اړیکان نه جوړې کوي ځکه چې دې علوم چې کوم کسان ماهرېږي دا کسان دي چې په دې دنیا کې د اسلام انقلاب راوړي او د اسلام انقلاب لپاره چې څومره سرسور کومیشونه کوي همدا قسمه خلک کوي عزتمند زموږ کار به دا وي چې موږ اول نمبر به دا چې موږ د خپل ځان لپاره او د خپل قوم لپاره او د خپل وطن لپاره د اسلام انقلاب لپاره استعمالو واخر دعوانا نو اولنۍ نقطه دا یې چې هغه سره تعارف وکړي او د هغه نوم به تاسو کې چې هغه د پلار نوم او د هغه د
أوساط جميع الطلبة العربية لو نبتدي فكرة القرآن الإنسان آيات منذ تلاوته إنما المؤمنون إخوة كل مسلمان كل بيت की गुरुनती यानी इस्लाम के बगैर भी माकिदेना नूर देश संबंध ताल्लुकात और कंट्रोल निष्ठा यानी कमर से सिर्फ आकिदा के लिए पांडे वजह मुगौसा सूट जमीयत का या कारकुनान हो या उम्मीदवारान या अरकान हो तो बकार दे मुगौसा तजी कुल या कुल तारुफ नस्को और या आयात मुसादो दोमदार सजमानुम दे अब्दुर्रहमान नसरतयार वलदी मौलाना मोहम्मद दार अफगानिस्तान वलायत परवान कुर्बान गली फाजिल बामों के सबकुना अफगानिस्तान की जिहाद वाला मुश्किल मरहलों की दौलतुम कुरियाल तवीलो जागे नकात जागता रातुम का श्रियानी बरा जिलाजीर खान की मौलाना असदुल्लाह साहिब सरा अल्तम सबकुना हुएला जागे नकात दास रूम का दे बड़ी जामिया रहमानिया दरगे की वाला दौरा अवले दौरा में तवको नोकुम मालूमात और कुल علم في القرآن والحديث ما نشوف